الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب اجعل هذا بلدا آمنا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان دین اسلام ډېر عزتمن او محترم مسلمانان ورو، الله رب العزت په موږ او تاسو باندې ډېر زیات احسانات کړي دي چې موږ او تاسو الله رب العزت مسلمانان پیدا کړو. بیا الله رب العزت په موږ او تاسو باندې دومره یو عظیم احسان وکړ چې موږ او تاسو الله رب العزت روغ جوړ صحیح سالم پیدا کړو. بیا الله رب العزت په موږ او تاسو باندې دومره احسانات دومره انعامات وکړه چې الله رب العزت موږ او تاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو. او بیر الله رب العزت خپل یو وطن عزیز الله رب العزت موږ راکړ. دا الله رب العزت په موږ او تاسو باندې عظیم احسانات دي. د انسان زندگی دا د دوه حالتونو سره تړلې زندگی ده. کله نه کله حالت د انسان دا غمی، کله خوشحالی، کله خفګانی، کله خوشحالی په انسان باندې راشي. کله انسان روغ جوړي اچانک بیمار شي. کله نه کله انسان آزاد خود مختار هر کار کولی شي. کله نه کله د حالاتو په وجه باندې غلام شي. د انسان زندگی د دوه حالتونو سره تړلې زندگی ده. کله به ته خوشحاله، کله به ته داسې غم به د باندې راشي خفه وایې، کله به ته خود مختار یې، کله به د حالاتو د وجې ته غلام شي. د انسان زندگی دغه دوه حالتونو سره تړلې ده. کله چې الله رب العزت دا انسان پیدا کړ، دا خوشحالۍ او دا غمونه دا د انسان د زندگی سره الله رب العزت وتړل. نو چې کله تړلې دي دا څه دپاره دي؟ الله فرمایي چې په دې باندې ما ته خپل بنده دا معلوم شي چې کوم بنده زما شکر گزار دی او کوم بنده زما په دې حالات باندې چې ما پرې راغلی چې ناشکري
انسان دا دوه حالتونه دا د الله رب العزت د رضامندۍ سره تړلي حالتونه دي چې الله په تا باندې دغه دوه حالات راوسته الله دې معلوموي چې ته په دې باندې په دې غم باندې په دې حالاتو باندې ته آیا صبر کې او که نه کې الله دې باندې خوشحالي راوسته الله دې چیک کوي ټیسټ کوي دی چې آیا ته د الله رب العزت شکریه ادا کې او که نه ادا کې نو چې کله تا په دې دواړو حالتونو کې الله رب العزت ته متوجه شوې ته ګوره کامل انسان ته وایه الله دې له پیدا کړی الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت یوازې مونځ نه دی عبادت یوازې عمرې نه او حج نه تله نه دي عبادت یوازې صدقه نه ده اصل عبادت دا معاملات دي ستا اصل عبادت دا ستا معاشرت دی نو الله دې ټیسټ کوي الله دې معلوموي چې ته څنګه زندګي په معاشره کې تېرې او چې کله دې باندې الله رب العزت دوه قسمه حالات راوسته او ته په دواړو حالتونو کې داسې چې وایي د الله رب العزت ناشکري کې چې غم خوشحالۍ حالت دي واده بل د خوشحالۍ حالت دی الله له اولاد درکړه دغه رنګې الله له پیسې راکړې کاروبار دې دی او ته په دغه خوشحالۍ حالت کې قسم دې د الله رب العزت د احکامو نافرماني کې د الله رب العزت احکامو نه لټې ورکې واده الله وایي د الله رب العزت شکریا ادا کړه ته په هغه کې ډانسر را راولې او دلته ډانس راته کوي ته په هغه کې د الله رب العزت د احکامو دارنګې ناشکري کې الله رب العزت احکامو ته سره توجه نه ورکې چې څه الله ته توسط ته پیغمبر وایي هغې ته نه ګورې قسم دې زندگی به دې په دنیا کې لنډه او تنګه زندګي دغه څرنګې د غم حالات دی تا باندې د غم حالات په دنیا کې راغله په دغه وخت کې ته د الله رب العزت په دغه حالات باندې صبر نه کوې چې کوم باندې الله راوستي دي او د الله رب العزت نه شکوې کوې د الله رب العزت نه ګیلې کوې او مایوسه یې نو الله رب العزت په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله یا عبادي اے زما بندگانو الله فرمایي اے زما بنده لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه راوړئ دا د الله رب العزت سره نو د انسان زندگی دا د دوه حالتونو سره تړلې چې کله په ازادي کله په ازادي نه ملک پاکستان دا په 14 اگست 1947 کې د بری صغیر پاکوهند نه په ډېر سخت حالات کې چې داسې حالاتو چې په دې مسلمانانو باندې به انتهایي ظلمونه کېدل د مسلمانانو عزتونه دا به لوټاوېدل د مسلمانانو وینې به داسې تویېدې لکه نن سبا چې څنګه تویېږي دغه رنګې حالات په هغه وخت کې او دا حالات دا نن سبا چې څه روان دي دا د 1445 کاله مخکې تاسې وګورئ دغه رنګې زندګي وه چې کله الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږه نو الله رب العزت هغه حالات بیا بدل کړل حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي داسې حالت به و وایي د چې چا په کور باندې به جنډه ولاړه وه جنډه نو نعوذ بالله وایي دغه د زنا یو ځای و چې دلته جنډه ولاړه گویا دلته زنا کېږي داسې حالت په هغه وخت کې په لاره کې به یو کس پی وغځولې وایي راشه بل کس دا ټولې کې مانه بل ورانې په توره به یې تیوالې په هغه باندې به پوره 40 کاله 80 کاله 100 کاله بدنام په خبره چلې ده قومونه به په هغې کې ختم شو داسې بدعملي وه په هغه وخت کې چې کله الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام راولېږه هغه بدعملي هغه جنګونه هغه خونریزي الله رب العزت په ورورولۍ باندې بدل دغه رنګې په 1947 کې د بني صغیر خلکو په مسلمانانو باندې به داسې ظلمونه کول داسې هینه داسې بدعملي د خلکو عزتونه به تار کول الله رب العزت قوم له او د خلکو د مسلمانانو یو سوچ ورکړه په هغه سلسله کې الله رب العزت د عمل د خلکو لپاره د ملک مقصد څه و په دې مخته ځمکه باندې چې کوم ملکونه تېر شوي دي
د حضرت آدم علیه السلام نه راواخله په دې موږ د زموږ باندې چې کوم ملکونه تیر شوي دي صرف او صرف دوه ملکونه دوه ریاسته دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې ادا شوي یو ته ملک پاکستان ویل کېږي چې دا تاسو به اورئ چې پاکستان کا مطلب کې ورپوه شوي دا څومره مزه چې لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې ادا شوي دا قانون لپاره آزاد شوی دی چې په دې ملک کې به د لا اله الا الله کوم قانون دی د الله چې کوم قانون دی د پیغمبر راوړی شوی دین هغه په دې ملک کې نافذ کېږي هغه به خلکو ته خوشحالي خلکو ته مسرت په انا حاصلېږي چې کله په دې ملک کې د لا اله الا الله قانوني یو مدینه منوره ده د پیغمبر علیه السلام ریاست صرف او صرف هغه لا اله الا الله په نوم آزاد شو نو دا ټول داسې ملکونه دي هلته خو د الله رب العزت قانون د پیغمبر علیه السلام په دور کې د خلفای راشدینو په دور کې چې په اسلام باندې څنګه عمل شوی دی چې کافر مسلمان به و کو کافر به و کو غریب به و کو مالدار به و هر یو کس د اسلام چې کوم حکم دی هغه ورته متوجه کېده عمر سے په دور کې دا قانون چې غریب به ګناه غریب به غلط کار وکړي غریب ته به سزا میلاوي چې مالدار به غلط کار وکړي مالدار ته به د هغې سزا میلاوي دا نه چې مالدار سره روپۍ دي نو دا چې رشوت کې پیسې ورکړي ته به معاف وي قطعا دا نه د دې وجې نه بدعملي چې جوړېږي ریاست چې ګډوډ کېږي سټیټ چې ستا ویلیشن په دې کې پیدا کېږي د ټولو نه بنیادي وجه دا څه شی دا د ټولو نه بدعملي دا دې نه پیدا کېږي چې ته غریب ته یو شی ګورې مالدار ته بل شی ګورې دا دې نه پیدا کېږي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې تاسو ولې مشهور واقعه ده یهود راغله پیغمبر علیه السلام ته پیدا پلانې کس ته دې زنا کړله د زنا حکم څه شی نو یهود د پیغمبر علیه السلام دې ته پوښتنه کوي تاسو وایئ د زنا حکم څه شی نو هغه به تورات پې راوړل هغه به لوستا چې کله به د رجم ځای راغی یهودي به په هغه ځای باندې لاس کېښود عبدالله بن سلام سے ورته وفرمایل ارفع یدک یا عدو الله اله الله دشمن الله سے چوت کړه نو چې کله لاس چوت په هغه ځای کې حکم لیکلی و چې څوک زنا وکړي شادي شده وي د هغې لپاره حکم د رجم نو کوم مالداره سړی و یهودو به مالداره دا مخ پرې راتور کړه وایي دې لپاره دا سزا ده او چې غریب و هغه په کاڼو باندې وشو وایي د دې ګناه او سزا دا ده الله رب العزت بیا قانون ورټکړ نو سزا ورته میلاو شوه څومره سزا ورته میلاو شوه د مدینې منورې نه اوله ویسته لا خیبر ته د خیبر نه پسې ویسته شام ته راغله د شام نه پسې وکړه دا ولې ځکه چې دوغله قانون دوه قانون غریب دپاره یو شان دی او د مالدار دپاره بل شان دی دغه قرانګې اسلام کې ته وګورې نو چې نن سبا کوم ځای کې دا عمل شروع دی هغه د وجې نه قانون شاته روان دی ملک شاته روان دی دا د بدامنۍ بنیادي ټکی دی د پیغمبر علیه السلام سیرت که تاسې وګورئ سیرت نو د سیرت نه د قرآن د هر آیات نه چې 6,600 آیاتونه د قرآن کې ډېر احادیث مبارکه دي د هر آیات د قرآن د هر آیات د هر احادیث نه چې د پیغمبر علیه السلام نه کوم احادیث دي د هر حدیث نه او د هر آیات نه وروسته د امن خبره پته که ته د قرآن مجید هر آیات دا مطالعه کړې نو شاته د امن یو پوره خبره پته ده تاسو ګورئ حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړه کړه نو لاوله دعا څه وکړه وایي رب اجعل هذا بلدا آمنا ویا الله دا ښار د امن وګرځې ولې ابراهیم علیه السلام بله دعا نه شو کولی لاوله د امن ټکې ولې یاد کړه علماو لیکلي دي وایي ځکه چې کعبه دا مبارک ځای دی کعبه مبارکه ده په تمامه ځمکه کې په عمومه د ځمکه کې کعبه چې الله رب العزت ته د ټولو نه محبوب ترین ځای دا کعبه ده صحیح چې کله ابراهیم علیه السلام دعا وکړه نو د ټولو نه عظیمه دعا د ټولو نه لویه دعا دا د امن دعا ده ځکه ابراهیم علیه السلام د امن دعا پکار ده چې ولې د رزق دعا مخکې کړې وې دا ولې د اولاد دعا مخکې کړې وې
دا ولې د بل څه دعا مخکې کړې وې خو د ټولو نه چې اوله ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې رب اجعل هذا بلدا آمنا یا الله دا ښار د امن وګرځې ولې امن وګرځې زه تر دې ته به د دنیا نه خلک راسي که دغسې د امن خلک به راسي که د امن نه نو خلکو ته نشي راتلی یو بل مطلب د دې دا دی یا الله دا ځای د امن وګرځې چې غریب او مالدار په دې کې یو وي تاسې وګورئ مخ د ځمکه باندې داسې زیات چېرته نشته چې باقي غریب او مالدار یو شان دي نه بلکې غریب ته یو شان درجه میلاویږي مالدار ته بل شان دی دې زمونږ په دې معاشره کې چې کله د یو کس واده نو چې کله د زیات پرسنالټي والا کس راشي د هغې نه موږ کوم ځای تیار کړي کله چې غریب راشي د هغې کوم ځای دغه په تمامه ځمکه کې ګرځي دا حالات دی خو صرف او صرف بیت الله شریف دی چې هلته که غریب ورځي که مالدار ورځي یو احرام کې به یې ټوپۍ به نه وي دغه شی به ګرځي په یو ځای باندې الله ته ودرېږي یو ځای طواف کوي ټول پکې یو شان دي ویې فرمایل رب اجعل هذا بلدا آمنا یا الله دا ځای د امن وګرځي بل ځای کې قرآن مجید کې الله فرمایي وآمنهم من خوف الله فرمایي موږ دې ته امن ورکړه د خوف او د یرې نه ډېر قریش چې کله به چېرته تلل دوی څه به یره وه تجارت یې سټاپ شو چې کله بدامني نو ملک یو ملک هم داسې دا په تاریخ کې نشته چې کوم ملک کې دا بدامني کوم ملک کې غریب دپاره یو شان قانون د مالدار لپاره بل شان قانوني هغه ملک اوسه پورې ترقي نه ده کړې هغه ملک اکثر د غیرو شکار ګرځېدلی غیرو نیولی دی په کوم ملک کې چې امن وي الله رب العزت هغې له ترقي نه ورکوي ځکه اتفاق کې برکت وي نو امن دا داسې یو شی دی چې دا ترقۍ لپاره بنیادي وجه دا ده نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې کله مدینې منورې ته راغلی امن اعلان یې وکړ بل کله چې مکه مکرمه فتح کړه په اتمه هجرې کې مکه مکرمه فتح شوه نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام اعلان وکړ وی لا تثریب علیکم څنګه چې یوسف علیه السلام وروڼو ته اعلان وکړ چې په تاسو باندې نن څه نشته وایي دغه قرانګې زه هم تاسو ته اعلان کوم چې په تاسو باندې نن څه نشته ولې ځکه چې د امن پیغام د قرآن مجید د هر آیات نه معلومېږي وآمنهم من خوف نو قریشو به چې کله تجارت کوو کله به شام ته تله کله به یو ځای ته تله کله به بل ځای ته تله په لاره کې به قافله خلکو لوټ کوله نو الله رب العزت ته امن ورکړه وآمنهم من خوف الله ته وفرمایل ای قریشو تاسو تجارت کوئ تاسو یو ملک ته بل ملک ته تجارت دپاره ځئ تاسو ته به امن نو هغه مکه مکرمه وه الله رب العزت بیا په ډېره اوچته کړه د څه وجې نه وآمنهم من خوف بل ځای کې الله رب العزت فرمایي سورت انفال کې په 61 نمبر آیات باندې الله رب العزت فرمایي ای پیغمبره کله چې تا ته دا کافر راشي او ستاسو صلح کوي نو ای الله پیغمبره دې صلح ته مایله دي نو تم د دې سره صلح وکړه نو دوی نه مایله کېږه ما مطلب ته جهاد او جنګ جګړې مه کوه دا د صراحتن چې زموږ کتاب دی د ټولو نه معظم کتاب چې موږ په ایمان راوړی دی موږ ته هغې ته ریولوشن بک وایو انقلابي کتاب موږ هغې ته داسې کتاب وایو هغه کې دا تاسو ته ما ووایي چې 6666 آیاتونه د قرآن مجید د هر آیات نه لاندې امن خبر پرته وي زمونږ په خپله باندې دا عمل نه وي نو ځکه بیا د هر بدامنۍ شکار په خپله موږ ګرځو احادیث مبارکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي مؤمن څه ته وایي مؤمن تپوس وشو وایي یا رسول الله کامل مسلمان څه ته وایي پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان دې ته وایي چې ستا د خولې نه چې ته مسلمان یې از مسلم چې کله ته مسلمان یې ستا د خولې نه ستا د لاس نه ستا د پښو نه ستا د سترګو نه ستا د بدن د هر جز نه بل مسلمان ته تکلیف نه دی د کامل مسلمان د دې د امن دی په دی نو د قرآن نه د حدیث د هر آیات نه د امن پیغام موږ ته معلومېږي لیکن چې بدعملي ده تاسو اوس په دې دور کې وګورئ په دې نن حالات تاسو وګورئ موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو یا الله موږ ته به پته څنګه لګي چې ته زموږ نه خوشحاله او ته زموږ نه خفه الله رب العزت ته وفرمایل زما د خفګان دوه علامات دي چې دا دوه علامات موجود شو
نو ته ګویا چې زه مخلوق نه خفه یم او چې کله دا دوه علامات نه نو ته ګویا زه مخلوق نه خوشحاله یم وایي څه علامات دي وایي یو علامات دا دی چې وخت به د باران نه وي الله رب العزت په دې خلکو باندې دومره باران وکړي دومره چې هر څه به ورته تباه او برباد کړي دا د مخلوق نه د الله رب العزت د خفګان علامات دی او نن وګورئ نن زمونږ په کلي کې باجوړ کې زمونږ ګاونډ کې چې کوم زمونږ ګاونډ کې کلی جبراړې خواته دی بیخي ګاونډ کې په هغه کې پرون په باران کې تقریبا 30 کسان دا په مالګه ډوب شوي اوبه وړلي منګورې کې وړلي په دغه رنګې په آزاد کشمیر کې تقریبا 45 70 پورې کسان هلته وړلي په پیر بابا کې کسان وړي دي په برواړۍ کې کسان وړي دي دا ولې دا الله رب العزت د خفګان علامت دی کوم دی بدعملي چې دوی علامات ته فرمایل چې کله په تاسو باندې داسې باچا مقرر شي داسې باچا داسې ظالم خلک په تاسو باندې مقرر چې ظلم د باندې کوي بربریت دي نو پوه شئ چې زه د مخلوق نه خبر او ظلم ته وګورئ ظلم د حد درجې ته رسېدلی دا ولې دواړه علامات د خفګان الله دی کوم دی هم داسې وخت کې باران چې باران وخت نه دومره باران وشي یا کېږي نو چې وشي نو بیا څه ګډوډ کېږي بدعملي ده باچا ظالمي هغه هم دی نو بدعملي هم ده بارانونه هم ډېر دي دا د الله رب العزت د خفګان علامت نو الله وفرمایل چې کله زه خفه یم نو دا دوه علامات په مخلوق کې موجود دي دومره ظلم به کوي دې وجې نه کله چې امن په ملک کې راځي نو تاسو ما وویل د امن دپاره بنیادي وجه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک دی چې کله ته په سیرت باندې پوهېږي کله تا ته سیرت یې د پیغمبر علیه السلام احکام ته یې نو قسم دی چې په یو ځای کې بیا به دا منین راځي د پیغمبر علیه السلام سیرت کې څه وایي سیرت کې اول حدیث سیرت کې دا لیکلی د امن لپاره چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده دویم حدیث مبارک کې سیرت کې د امن لپاره لیکلی دی علی الندوی رحمه الله وایي دویم حدیث دا دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمؤمن والله مؤمن څه ته وایي وایي مؤمن دې ته وایي چې د هغې د بل مؤمن د هغې د مال به پکې محفوظ وي عزت به پکې محفوظ وي هر څه به پکې محفوظ وي دې ته مؤمن وایي او حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي مؤمن به دې ته وایي چې هغه د امن دپاره کار کوي سهار به هم خفه وي ماښام به هم خفه وي سهار به هم دا غمګین وي ماښام به هم غمګین وي ولې وایي دا په دې باندې سوچ او فکر کوي چې زما په دې ملک کې چې بدعملي ده دا ولې ده زما نه چې الله خبر دی دا ولې خبر دی دومره تکالیف چې په ما باندې الټه راځي ولې په ما باندې راځي دا د صحیح مؤمن تعریف دی اوس په من کې هغه شته هر یو کس چې په خپله براحت کې دلته په من کې اوس په امن باندې او دلته موږ ته څه نشته لکه په سپاکوټ کې او په برابسیزه که سوات یا په باجوړي په هر څه پښتون باندې څه کېږي په هر چا باندې څه کېږي که ما ته امن دی نو خدای دې بل چا باندې څه کوي نو هغه دې کېږي ولې دا د مؤمن تعریف نه دی حدیث کې راځي مؤمن په مثال د یو بدن دی یو بدن د یو جسم دی که ستا په غوږ باندې درې نو ټول جسم کې باندې تکلیف وي که ستا په غاښ باندې درد دی که په سترګه باندې درد دی که په سر باندې درد دی ستا ټول بدن ته ټولې باډۍ ته به تکلیف وي دغه رنګې د مؤمن مثال دی که ته دلته مؤمن او تا دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله لکه په دنیا په هغه سر کې مؤمن باندې ظلم کېږي نو ته به د هغې څه ودرېږې چې بلکل زه څه ولاړ یم که دلته ظلم کېږي خپل اواز بچو دی خو الله رب العزت دې موږ معاف کړي هر یو کس یې دومره ذهني ټاچر کړی دی بره که ته خبره کوې چې سبا له دې وجې دي سبا له دې زیات مر دی نو ټول یې دومره کړي دي سره خبره کېږي خو څه دې ویل نو سبا له دې وجې دي دې وجې نه موږ ذهني ټاچر موږ سره شوی دی د الله رب العزت دې په دې ملک باندې په دې قوم باندې خصوصا په دې پښتنو باندې رحم الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي ګوره دا الله رب العزت فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه منع مې نه کېږي د دې آیات لاندې لیکلي دي وایي د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوا یو کس راغی تپوس یې دې وکړه وایي زما دغه 11 ګوریانې دي 11 او 10 مې بچي دي 10 مې زامن دي وایي زه د خپلو بچو لپاره
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي زه د خپلو بچو لپاره وګرځېدم چې رښتې ورله وکړم خو یا رسول الله ما نه هېچا رشته رانکړله د خپلو زامنو لپاره چا باندې رشتې رانکړلې نو زما یې مور لوریانې وې او 10 مې زامن وو دا 10 لوریانې مې د 10 زامنو ته یې په نکاح باندې کړې یوه لور مې پاتې وه هغه مې ځان ته په نکاح باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل پاسه زما دپاره ځه هسې نه چې ستا د وجې نه په ما باندې عذاب راشي چې کله هغه لاړې الله رب العزت جبریل علیه الصلاۃ والسلام راولېږه وایي دا چا پیغمبر ته ووایه چې زما بنده او زما د بندګانو ته ووایه چې لا تقنطوا من رحمت الله که تا باندې هر قسمه حالات راشي که حالات د غمي که حالات د خوشحالۍ که هر قسمه حالات دي ته زما د رحمت نه راامیده کېږه ما نو الله رب العزت چې دا آیات نازل کړی دا یوازې دا کس باره کې نه دی هر قسمه حالات تاسو وایئ د انسان زندګي دا د دوو حالتونو سره تړلې زندګي ده کله به انسان بیماري کله به خوشحاله کله به انسان په غم کې او کله به خوشحالۍ کې کله به انسان د آزاد او کله به انسان غلامي په هر حالات کې به ته د الله رب العزت په دا حالات باندې شکر باسي ځکه چې تا باندې الله رب العزت دا حالات راولي دا د دې وجه نه په تا باندې راولي چې الله رب العزت تا ټیسټ کړي چې ته الله رب العزت بنده یې او که نه ته الله رب العزت کامل بنده یې او که نه دا الله رب العزت په تا باندې د دې دپاره راولي نو چې په هر حالات کې د الله شکر وباسې نو پوه شه چې ته کامل مؤمن او چې کله حالات ته غمي او ته د الله رب العزت نه مایوس یې چې مړه دا خو الله زه لیدلی یم او په ما باندې غمونه راځي په ما باندې دا حالات دي په پښتون باندې صرف دا تېرېږي په بل چا باندې نشته دا د الله رب العزت د ناشکرۍ علامت دی دې وجه نه قرآن مجید نیشنلزم دا د قرآن د دې قایل نه دی قرآن وایي ته مؤمن یې د ټول امت سوچ وکړي تمام دنیا سوچ وکړي ځکه شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي حجت الله البانیه د رحمت الله الواسعه شرح پاک کې لیکلي درې قسمه خلک دا په دنیا کې اوسېږي درې قسمه یو قسم هغه خلک دی چې دا د خپلې خېټې غم کوي نور چا د خپلې کور والا د خپل مور د خپل پلار د بچو دې فکر اوسنی لکه ناروبالي انسان د خپل ځان سوچ اوسه شاه ولی الله رحمه الله دا فرمایي دا بل اتول دا د ځناور نه بدتر دی انساني شکل ښکاري خو روح د حیوان دی دا انسان نه دی دا ښکاري انسان خو دا انسان نه دی دا د ځناور نه بدتر دی شاه ولی الله صاحب وایي دویم دا وایي په دنیا کې څو فیصده کسان دي 91% کسان دا داسې دي په دنیا کې چې صرف د ځان سوچ کوي د خپل خوراک سوچ کوي چې صرف ما ته که میلاو شي نن هوټل ته راچم او نن میان وخورم او نن روش ته راچم د خپل اولاد د خپل مور دې سوچ اوسنی دا په دنیا کې 91% خلک داسې دي بیا یې لیکلي دي وایي دا لوس خلک دی دویم یې لیکلي دي وایي میډل خلک سیکنډ پرسن میډل خلک دی هغه په دنیا کې څوک دي وایي دا هغه خلک دی چې د ځان سوچ کوي د خپل مور او پلار د خپل خاندان او فیملی سوچ کوي د خپل کلیوالانو سوچ کوي د خپل صوبې ایون د خپل صوبې پورې د هغې نه سره سوچ راسي وایي دا انسان دی خو مسلمان نه دی باډي د انسان دی خو مسلمان دا سوچ نه وایي دا مسلمان نه دی خو انسان دی او هغه لیکلي دا په دنیا کې څو فیصده خلک دی دا په دنیا کې 9% خلک دی او بیا لیکلي دي های کوالیفاید خلک څوک دی های کوالیفاید خلک دا هغه خلک دی چې دا د خپل ځان سوچ هم کوي دا رنګې د خپل مور او پلار د خپل فیملی سوچ هم کوي د خپل خاندان سوچ هم کوي د تمامې دنیا سوچ کوي چې زه ګمراه کېږم زما سره د تمامو خلکو یې سوچ تړلی چې زه مرم نو زما سره تمامو خلکو یې سوچ تړلی دا تمامو خلکو انسانیت مرګ دی او دا صراحتاً قرآن کې الله فرمایي چې که یو قتل ومن قتل مؤمنا الله فرمایي که ته یو مسلمان قتل کړي بغیر فساد او فساد هم نه کړي هیڅ نه کړي او ته قتل کړي نو گویا کې قتل الناس جميعا ټول انسانیت قتل ومن احیا الناس تک یو کس ژوندې دا بچ شي کړه الله فرمایي تا تمام انسانیت ژوندې پاتې دا شاول الله سے فرمایي وي کته د ځان سوچ کې کته د خپل خاندان او تمام خلکو سوچ کې چې د زه په امن کې نه نو بل په امن کې نه په هغه په امن کې نه سبا حالت په ما باندې زه په امن کې نه سات دومره هاي سوچي د ته مسلمان مې او ته انسان مې او ته د الله رب العزت چې څه لپاره انسان پیدا کړی ته حق انسان چې الله فرمایي چې
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دقه اصل عبادت دقه دا غفر مای دا درې قسمه خلک اوس موږ سوچو چې موږ په کوم درجه کې دا ته کم می بس چې کم اشاره لله چې کله موږ ټول په دقه کې چې صرف د ځان سوچي او په بل باندې څه تیریږي دیو جنا سوچ فکر دا بر تمام امت او تمام خلقو کې ځکه الله رب عزت په تعالی ترقی درکې الله رب عزت په چته الله رب عزت دې سو خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وتوفنا وجميع ولائك